نو مونږ هم دا دعا کوو چې الله دې په دې پاکستان کې امن راولي، الله دې زموږ په وطن په خیبر پختونخوا کې امن راولي، الله دې په سوات کې، بونیر کې، چارسده کې، په دې مسیزو کې، په دې مروزو کې، په دې پېښور کې، په دې بونیر کې، په وزیرستان کې، په سوات کې، په باجوړ کې، الله دې ګلي ګلزار کې الله دې آباد لري، الله دې دلته امن راولي. دا دعاګانې به کوو انشاءالله. زموږ عزتمندو کشرانو او مشرانو د غټ اختر مبارک ورځ ده، مونږه مونځ ادا کړ. دا مونځ د الله سبحانه و تعالی د لوی اعتراف دی. مونږ د الله تعالی د عظمت اعتراف وکړو چې اے الله ته ډېر لوی. دا سر کو ټیټیږي صرف یو الله ته ټیټیږي، ځکه مونږ بیا وایو چې الله اکبر الله اکبر. دا صدا مونږ لرو په دې غټ اختر کې چې د سیدنا ابراهیم علیه السلام د شخصیت، داغه د حسو، داغه د ژوند تذکره ونه کړی شي، نو زما په خیال دا به ډېر غټ زیاتې وي. د ابراهیم علیه السلام د شخصیت سره تړلې شوی مونږ 15 خبرې کوو او امید دی چې تاسو به په دې باندې غور کوئ. الله سبحانه و تعالی په سوره حج کې فرمایي چې ملت ابيکم ابراهیم، دا تاسو د پلار نیکه دین دی، دا تاسو د پلار، تاسو د آبا د سیدنا ابراهیم علیه السلام زموږ روحاني پلار. مونږ دا وایو کنه دا زما د پلار نیکه کار دی، زه به دا کوم. نو دا غټ اختر د دې غټ نسبت هغه چا سره دی؟ سیدنا ابراهیم علیه السلام سره دی. هغه عظیم الشان قربانې، هغه عظیم الشان هڅې چې کوم سیدنا ابراهیم علیه السلام، چې کوم سیدنا اسماعیل علیه السلام، موږ هغه هڅو ته هغې ته خراج عقیدت پیش کوو او ځان خوش نصیبه ګڼو چې موږ هغه ورځ مانځو او خپل ځان تړون چا سره راولو؟ هغه فرقو سره نه راولو، هغه جماعتونو سره نه راولو، بلکې سیدنا ابراهیم علیه السلام سره راولو. ملت ابيکم ابراهیم وسماکم المسلمین. او تاسو نوم څه دي؟ المسلمین. تاسو نوم مسلمانان نوم می خو دي، نور نمونه سابقه او لاحقه هغه نه دي لګول پکار، ځان ته صرف مسلمان ویل پکار دي. من قبل وفي هذا ادینا مخکم سیدنا ابراهیم علیه السلام هغه مسلمانو، سیدنا اسماعیل علیه السلام هم مسلمانو، او سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم مسلمانو، او موږ هم ټول مسلمانانو. نو باید چې دغه لړۍ سره موږ ځان وتړو او بیا موږ ته ټول امت ته وایي فتبعوا ملت ابراهیم حنیفا، چې تاسو ټول ابراهیم علیه السلام پسې روان شوئ. ما مخکې په دې خبرې کړې، یو دی حنف، یو دی جنف. جنف هغه راډ ته ویلی شي چې په ډېر ته پې زور پې وکړي او داسې رامات شي، اسانۍ سره رامات شي. یو هغه راډ وي هغې ته حنف وایي چې ته پې زور کوې او هغه نه راماتېږي. نو ابراهیم علیه السلام ته الله سبحانه وتعالی حنیف. حنیف هر هغه کس ته وایي چې ټولنه پې کوشش وکړي د حق نه هغه اخوا کېږي، یکسو یو رنګ داسې وي. نمرود پې کوشش وکړو رامات نه شو، ټولنه پې کوشش وکړو رامات نه شو، حکومت پې کوشش وکړو رامات نه شو، ریاستونو پې هغه وخت کوشش وکړو رامات نه شو. د امن خبره یې کوله، د توحید په حق یې خبره کوله، د بدعت او د شرک خلاف خبره یې کوله، د چا هغه پلار هم هغه مات نه کړو. دې ته وایي حنیف. نو باید چې مونږ دې حنیف وو. فتبعوا ملت ابراهیم حنیفا، د هغه دین سو حنیف و، یک رخ یو. بیا د ابراهیم علیه السلام چې کوم شخصیت دی نو په هغې کې یو څو خوبۍ وي، هغه تاسو ته ما راوړي دي. نمبر 1 خوبي دا ده ان ابراهیم لاواه حلیم. ابراهیم علیه السلام ډېر ذات نرم والا، چې کله به ظلم صحیح کړو، په یو ځای کې به تربګني صحیح کړه، دشمني به صحیح کړله، خاص طور باندې ظلم به صحیح کړو، او په خاصه توګه باندې دې په خاصه توګه باندې چې کله به شرک صحیح کړو ډېر ذات په خفه شو. اواه منیب، د زړه نه به یو وخته نرم خوی پکې و چې خفه به شو چې لکه د قام دا عمل کوي، ظلم کوي، جبر کوي، په هغې به ډېر ذات خفه شو. باید چې دا کوالټي مونږ ځان کې راولو، په خپل صفونو کې نرمي او شفقت. اواه منیب هغه حلیم دې ته وایي، او منیب هم الله سبحانه وتعالی طرف ته به رجوع کوله. دا ملت ابراهیم دی. دویم صفت هغه سوال کو، دویم صفت یې سوال به کو، او هغه سوره انبیاء کې دا ذکر راغلی اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل. رایات کا هغه وخت چې سیدنا ابراهیم علیه السلام خپل قام ته او خپل پلار نه څه پوښتنې وکړلې. هغه پوښتنه دا ده سی وی چې التي انتم لها عاکفون، دا تماثیل هم جوړ کړي دي، دا مقبرو سره ناست دي، دا منجور ناست دي، او ناست دي د قبرونو په خوا کې ناست دي، د بودانو په خوا کې ناست دي. دا تاسو څه کوئ؟ اعتکاف ته ناست دي، دا تاسو څه کوئ؟ دا سوال کول د سیدنا ابراهیم علیه السلام د شخصیت یو حصه وه. باید چې موږ هم په ټولنه کې دا تپوس وکړو چې هلکه دا صفیا کې دې ولې ځان نه کړی، هلکه دا تار دې ولې اچولی دی، هلکه دا دغلته ناست دی په دې قبر سره خوا کې لوغړی کې، دا ته څه کوې؟ دا ته څه کوې؟ دا تپوس چا کړی دی؟ ماله جواب راکړې سیدنا ابراهیم علیه السلام تپوس کړی. باید چې موږ هم په ټولنه کې دا تپوس وکړو چې هلکه دا تاسو کوم طرف ته روان دي. بل خصوصیت دویم نمبر هغه دا دی چې ابراهیم علیه السلام خپل بچی ته وایي یا بنیا، زما خوږه بچیا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. ای بچیا خوب وینم چې تا ځان نه بیلومه، ذبح کومه دی، حلالومه دی، نو فانظر ماذا ترى، ستا څه خیال دی دې باره کې؟ دا د ابراهیم علیه السلام شخصیت دی چې پلار زوی نه پوښتنه کوي فانظر ماذا ترى، څه خیال دی، څه نظر دی. باید چې مونږ د خپل بچي ځان سره په خپلو فیصلو کې شریک کړو، خپلې خویندې خپلې لوریانې په خپلو فیصلو کې شریک کړو چې بچي پلاټ اخلم ګاډ اخلم، بچي ستا څه خیال دی. اعتماد یو رشته د پلار او د زوی یو اعتماد والا رشته. دلته سبا اعتماد نشته، پلار د زوی نه دی خبر، زوی د پلار نه دی خبر، پلار چې کم دی د لور نه دی خبر، لور د رور نه دی خبر، او نه د پلار نه خبر دی، نه د مور نه. ګیپ ډېر دی، هغې کې ګیپ نو. سیدنا اسماعیل علیه السلام ډېر وړوکی
کو چې کله هغه کعبه جوړوله هغه کور ریکنسټرکشن یې کېده په هغې کې مو سره شریک او په دې قربانۍ کې مو سره شریک او څنګ په څنګ پلار سره زوی څنګ په څنګ ولاړ دی دا د ملت ابراهیم دا د سنت ابراهیمي باید چې موږ دا یادم تازه کړو چې موږ د خپل پلار سره په دین حق کې څنګ په څنګ ودرېږو په دې ایمان کې په دې خبره کې په دې کتاب او سنت په دې مسله کې موږ خپل پلارانو سره څنګ په څنګ ودرېږو چې په حق وي دا خبره شوه او بیا زوی تربیت ته وګورئ او ته بابا جانه یا ابتې افعل ما ته عمر تا ته چې کوم حکم کړی شوی دی زه درسره پکې ملګری ما وکړه هغه کار باید چې داسې بچي دي موږ وځایږو داسې بچي دي الله پاک موږ راکړي چې پلار ورته حق خبره کوي چې بچي د قبر ته ملي ټیک دی وتی بابا جان ته بالکل ټیک خبره کوي تاسو په دې میشن کې ولاړې ما تاسو ستا دا دین نه پرېږدم ستا په لاره به زما تر حق خبره کوي نو چې بچي د هغه په لاره روان شي دا د ملت ابراهیم نو دا په دې اختر په موقع باندې دا خبره هم یاد ساتئ څلورمه خبره سیدنا ابراهیم علیه السلام په ټولنه کې د خپل قوم لپاره د خیر سوال کړی د خیر دعا کړې وه باید چې موږ د خیر سوال وکړو د خیر دعا او هغه دعا په قرآن حکیم کې راغلې ده هغه وایي رب اجعل هذا بلد آمنا ای رب زما دا وطن دا ښار د امن ځای وګرځوي ورزق اهله من الثمرات او میوې ولا ورکې خیر ولا ورکې پراسپریټي ولا ورکې امن پې راولې چین پې راولې روزګار ولا ډېر کړي یو بل سره د روزګار هیلپ کول روزګار تلاش کول یو بل او د امن سوال کول دا د چا دین دی دا د چا لار ده دا د سیدنا ابراهیم علیه السلام طریقه ده یوازې قرباني به یادو قرباني خو موږ یادو خو دا هغه خبرې دي چې دا موږ په ټولنې کې یو بل سره څنګ په څنګ ودرېدل بل رور له امن غوښتل خپل رور له خپل مؤمن رور له امن غوښتل موږ امن غواړو خپل مؤمن رور له موږ وو الله دې تباہ او برباد کړي په دشمنو کې نور موږ په خوشحالي دا بدقسمتي ده دا د ابراهیم علیه السلام هغه شخصیت دی چې اواه حلیم منیب مو حلیم مو اواه مولانا به وته بل رور به خفه کېدو په انسان به خفه کېدو باید چې موږ هم په انسان خفه شو نو موږ هم دا دعا کوو چې الله دې په دې پاکستان کې امن راولي الله دې زموږ په وطن په خیبر پختونخوا کې امن راولي الله دې په سوات کې بونیر کې چارسده کې په دې مسیزو کې په دې مروزو کې په دې پېښور کې په دې بونیر کې په وزیرستان کې په سوات کې په باجوړ کې الله دې ګلي ګلزار کې الله دې آباد لري الله دې دلته امن کړي دا دعاګانې به کوو انشاءالله او اخرنی صفت چې دا ټول صفتونه صرف په یو صفت کې زما د خطبې اخري حصہ هغه دا دی چې ابراهیم علیه السلام یو ځای کې په سوره نحل کې الله سبحانه وتعالی دغه شخصیت باندې خبره کړې ده بس خبره ختمه کړې ده بلې خبره ته ضرورت نشته او غداره ان ابراهیم کان امه قانتا لله چې تاسو تاسو کوي چې ابراهیم علیه السلام څنګه په خپل ذات کې یو امت خو ډېری کنه امت افراد ډېری کنه جماعت کې کسان ډېری الله سبحانه وتعالی وایي دا ابراهیم علیه السلام په خپل ذات کې امت دی امت ته ګوره امت څنګه ابراهیم علیه السلام ته سیدنا ابراهیم علیه السلام ته ګوره دا دوسری لوی شخصیت دی چې زموږ نبی ته الله سبحانه وتعالی فتبع ملت ابراهیم حنیفا نبی علیه السلام ته وایي چې تم ورپسې روان شئ داسې لوی شخصیت بیا موږ ته وایي فتبعوا تاسو هم ورپسې روان شئ هغه دین پسې روان شئ چې کوم ملت ابراهیم دا هغه رویه ده دا هغه هسې دي نه الله سبحانه وتعالی دی په خپل ذات کې یو امت څنګه دا په یو کس دی تنها په خپل ذات کې یو اداره ده په خپل ذات کې یو امت دی قانتا لله ډېره فرمان بردار الله لره حنیفا او حنیف بیا غټه کې راغلی تاسو په دې باندې پوه شوئ او بیا الله سبحانه وتعالی فرمایي ولم یکن من المشرکین او د مشرکانو نه نو شرک رد به کو د شرک چې کوم ځای کې بدعقیدګي رااله سوال به کو پوښتنه به کوله کو پلار سره مقر راغلی ده الته توحید خبره کړې ده که قام سره خبره راغلی ده الته توحید خبره کړې ده کو نمرود سره خبره راغلی ده ریاست الته توحید خبره کړې باید چې مونږ هم دا جذبه ولرو په تهذیب په دایره کې د مونږ اختلاف ریکارډ کو سوال کول د خپل بچی تربیت کول داغه نه پوښتنه کول دا ملت ابراهیم دی او په ټولنه کې امن غوښتل د امن دعا کول دا ملت ابراهیم دی الله سبحانه وتعالی نه دعا ده چې دا خوشاله زموږ نصیب شي دا اختر د تاسو ټولو بختور شي او الله سبحانه وتعالی دې په دې وطن کې امن راولي په دې وطن کې څومره خلک دي کو دا بلر دي او کو دا بر دي الله سبحانه وتعالی نه دعا ده چې دا اختر داوی د پاره د خوشالو زیری وګرځي الله دې تاسو په جون کې برکت واچي الله دې تاسو په رزق کې برکت واچي الله دې تاسو په عمرونو کې برکت واچي الله دې تاسو په ایمان کې برکت واچي او الله سبحانه وتعالی دې تاسو تړون کتاب او سنت سره جوړ